نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن درس قرآن کې د قرآن کریم آخري 13 سپاره خلاصه بیانېږي. مشرکینو به کافرانو به د قیامت متعلق ډیر فضول او بهوده سوالونه کول. بیا الله تعالی په کائنات کې چې څومره نعمتونه خورا کړي دي دغه تذکره وکړه، ځکه چې دوی د الله تعالی نعمتو قایلو، نعمتونه د الله تعالی د منل او د الله تعالی د قدرت هم قایلو. بیا الله تعالی دا خبره ورته بیانوي، وایي لکه څرنګه چې زه په نورو نعمتو پیدا کولو باندې هم قادر یم، داسې یو انسان چې کله مړ شي بیا د هغه په دوباره پاسېدلو باندې د هغه په تخلیق باندې هم زه قادر یم. ان للمتقین مفازا حدائق و اعناب و کواعب اترابا. الله تعالی دلته د متقینو انجام بیان کړی دا چې دوی ته په آخرت کې جنت ملاویږي او په جنت کې به ډېر بشمیر نعمتونه وي، باغات به وي، د انګورو باغونه به وي او دوی ته به هم عمر حر هم ملاویږي. نو متقی سړی دا همیشه دپاره کامیاب ده، او کوم کس چې نیک اعمال نه وکړي، غلط او د ګناه اعمال وکړي، دا انسان د همیشه دپاره ناکام ده. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. الله تعالی دلته د قیامت منظر بیان کړی ده. قیامت کې به الله تعالی د هیڅ چا سفارش نه قبلوي، او نه د انسانانو سفارش الله تعالی قبلوي او نه د فرشتو سفارش، خو الله تعالی چې چاته اجازت ورکړي، چاته حکم ورکړي، بیا به هغه هم صرف سیخه خبره کوي. او داسې په دنیا کې چې کومو سارو باندې ظلم کړی ده، د قیامت په ورځ به مظلوم سروی راشي، هغه به د ظالم سروي نه بدل واخلي او بیا به الله تعالی د خاورې کې به قیامت چې کله ده انجام کافران ده د قیامت ول انجام وویني، بیا به دوی دا وایي یا لیتنی کنت ترابا، کاش چې مونږ هم خاورې شوي وای. سورة النازعات. هل اتاک حدیث موسی. په دغه آیات کې الله تعالی دا خبره بیانوي، او ما موسی علیه السلام ته نبوت ورکړه. بیا موسی علیه السلام ته وایي فرعون ته ورشه، د سرکشي اختیار کړې ده، ده ته د توحید دعوت ورکړه. خو فرعون د توحید ولا خبره نه ومنله، بلکې د الټا سرکشي اختیار کړله او دا یې وایي چې زه د تاسې ډېر غټ معبود یم. بیا الله تعالی دلته د قدرت نشانیان بیان کړي دي. الله تعالی اسمان جوړ کړی ده، ځمکې جوړ کړي دي، ورځ او شپه دا الله تعالی ټولې جوړې کړي دي. او بیا دا خبره الله تعالی بیانوي، وایي کافرانو به د قیامت متعلق سوالونه کول، او ای پیغمبره ته ورته وایي چې دغه علم ما ته نشته، دغه علم صرف الله تعالی ته ده. او داسې د قیامت د دنیا چې کوم ژوند ده، د دنیا ورځ او شپه، او داسې د برزخ چې کومه ورځ او شپه ده، دا به د قیامت دا ټوله زندگی چې کومه ده، دا به د قیامت د یوې ورځې یا د یوې شپې برابر وي. یعنی د آخرت یوه ورځ یا یوه شپه به دومره اوږده وي چې هغه یوه ورځ ده، د دنیا ټول ژوند دا بالکل سره برابر وي. سوره عبس. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. یو ورځ نبی علیه السلام د کافرانو د مکې چې کوم سردار وي، دغه ته د دعوت ورکاو. بیا په منځ کې حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه دا یو صحابي وړوند و. بیا دا راغی او نبی علیه السلام نه د یوه شي پوښتنه وکړه. دته دا پته نه وه چې نبی علیه السلام کافرانو ته دعوت ورکوي. بیا نبی علیه السلام مخ ځینې واړه، د بل خوا باندې نبی علیه السلام ته د خبرې خوند نه کوي چې زه کافرانو ته دعوت ورکوم او دی دلته راشي د یوې خبرې پوښتنه کوي. بیا الله تعالی ته دغه هم د نبی علیه السلام دغه انداز دغه طرز خوند نه کوي. بیا په دغه وخت کې چې کله نبی علیه السلام کافرو ته دعوت ورکړه، دوی ولاړل. بیا الله تعالی دغه پوره صورت را نازل کړه، وایي کوم یو کس چې مخلص وي، ایماندار وي، او د ده طلب وي د یوه شي حاصلولو شوق وي او خپل کس وي، بیا پکار ده چې یو کس ته هم تاسې موقع ورکړئ، وخت ورکړئ. سورة التکویر. په دغه صورت کې الله تعالی د قیامت حوالات او د قیامت واقعات بیان کړي دي. د قیامت په ورځ به چې کله لمر سترګه بېنوره شي او داسې ستوري چې کومه دي دا به ټوکړې ټوکړې شي او غرونه دا به روان کړلی شي، او داسې په دغه ورځ باندې چې کومه 10 میاشتو بلار به وخوي
هغه به هم خلک دغسې پرېږدي، ځکه چې په عربو کې داسې وخه چې هغه به د 10 میاشتو پلار به وه، بیا به د هغه ډېر قدر او ډېر قیمت به و. خو په دا ورځ باندې به خلک دغه هم پرېږدي او په دا ورځ باندې به ټول ځناور څاروي دا به جمع شي سره، او هغه بچی هغه لورګانې چې دوی قتل کړی وي یا دوی به ژوندۍ ښخې کړې وي، هغه د جاهلیت والی یو دور و، بیا به هغه هم راوچتې کړي، هغه به جمع کړي، ورته ووایي تاسې په کومه وجه باندې دوی ژوندۍ ښخې کړي. دا د دو خبرو بیانول مقصد دا ده چې په دغه ورځ باندې به ظالمانو ته الله تعالی سزا ورکوي. سورة الانفطار، په دغه صورت کې الله تعالی د کرامن کاتبین تذکره بیان کړې ده. انسان سره دو فرشتي دي، هغه ته کرامن کاتبین وایي، د انسان ټول اعمال لیکي. دا یوه خبره په منځ کې بله ایډ کومه چې کله انسان د نیک اعمالو کوشش وکړي، اراده وکړي، بیا فرشته یوه نیکي ولیکي، او کله چې دا انسان نیک اعمال وکړي بیا الله تعالی هغه یوه نیکي په 10 باندې ورته بدله کړي. او که چېرته یو انسان د غلط کار د ګناه د کار اراده وکړي، بیا فرشته هغه لیکي نه، بلکې چې کله هغه د ګناه کار وکړي بیا فرشته هغه صرف یو ګناه لیکي. نو داسې دا کرامن کاتبین دي، د انسان هر اعمال لیکي، کدی نیکی کارو کې دام لیکي او کدی د ګناه کارو کې دام لیکي. د دغه بنیادی وجه دا ده چې د قیامت ورځ به دا انسان خپل نامه اعمال دا ګوري، او بیا به د جنت او د جهنم فیصله کیږي چې کوم یو سړی نیک اعمال زیات کړي وي دته به جنت ملاویږي، او که چا بد اعمال زیات کړي وي دا انسان به بیا د جهنم مستحق وي. سورة المطففین، دلته الله تعالی د حقوق العباد اهمیت بیان کړی ده. وایي ډېر کافران داسې وو چې هغه به د چا نه خپل حق وصولاوه، بیا به دوی پوره پوره حق مطالبه کوله، او چې کله به دوی د بل چا حق ورکوه یا په یو کې دوی کمی کوله. الله تعالی دلته دا خبره بیانوي، وایي تاسې هم چې نن سبا چاته د بل چا حق ورکوئ، بیا هغه ته خپل پوره پوره حق ورکوئ په حقوق العباد او حقوق الله کې، کله هم تاسې کمی مه کوئ. سورة البروج، په دغه صورت کې الله تعالی دا خبره بیانوي، کافرو یو بادشاه بیا دغه د یوه هلک د قتل منصوبه جوړوله، قتل اراده یې کوله، قتل کوي، خو هغه کس ته د دې لپاره ازمایش جوړ شوی و. دا واقعه نبی علیه صلات وسلام په پیدایش نه 70 کاله مخته تېره شوې ده. بیا دغه کس ورته ووایي چې زه تا ته د ما د قتل د ما د شهادت یوه طریقه درښیم، په هغه طریقه باندې ته ما قتل کولی شي. بیا هغه ظالم بادشاه دغسې وکړل لکه څرنګه چې هغه کس دته ویلي و. بیا ډېرو خلکو اسلام راوړ، ایمان یې راوړ، بیا دته غصه ورغله، ورته چې یو خندق جوړ کړي، په دا کې اور بل کړي، کوم کسان چې اسلام راوړي ایمان راوړي هغه د خندق ته ورغورځوي. سورة الطارق، په دغه صورت کې الله تعالی د انسان د تخلیق خبره بیان کړې ده، او داسې هغه کسان چې کوم دوباره بعثت منکر وي د یغو تردید هم الله تعالی بیان کړی ده. وایي دی به دا ویل چې دا څرنګه الله تعالی انسان جوړوي، دوباره په هډوکو باندې غوښه څنګه پیدا کوي، دا ته به ساه څرنګه ورچوي، دا به څرنګه پیدا کوي، هډوکي به څرنګه جوړه کوي. الله تعالی دا خبره ورته بیانوي، وایي تاسې ما ابتداءً د یوې ګنده نطفې نه پیدا کړي، او دوباره د انسان راپاسېدل، تیار انسان د جوړ شوی انسان د خو صرف راپاسول دي، دا د ما لپاره هیڅ مشکل نشته، دا بلکې د ما لپاره ډېر اسان ده. سورة الاعلى، په دغه صورت کې الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، وایي تاسې د ما تسبیح بیانوئ. او بیا الله تعالی په دنیا کې څومره عجیبه تخلیق پیدا کړی ده، او بیا خاص کر د انسان تخلیق الله تعالی څرنګه کړی ده، بیا الله تعالی خاص کر انسان ته دا خبره بیان کړې ده، وایي ته د ما تسبیح بیانوه. او بیا داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کله قرآن کریم را نازلېده د جبرائیل امین په ذریعه باندې، بیا به نبی علیه الصلاۃ والسلام د جبرائیل امین سره د قرآن کریم ډېر زیات ورد کوو، تیز تیز به کوو، تکرار به کوو، دور به ډېر تیز تیز کوو. بیا الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل، وایي ته په ځان باندې تکلیف مه راوله چې دا قرآن کریم دا مونږ تاسې در یادوو، د تا نه یې کله هم نه ویرو، البته چې کوم آیات منسوخ شي هغه د مونږ د تا نه خپل هم ویرولی شي. مختبل سورة الفجر، په دغه صورت کې الله تعالی قسمونه خوړلي دي، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الله تعالی د سحر قسم خوړلی ده، او داسې وليال عشر د 10 شپو قسم خوړلی ده. دغه 10 شپو نه مراد د ذوالحجې 10 شپې دي، او داسې الله تعالی د جفت قسم هم خوړلی ده، او د طاق قسم هم خوړلی ده. د جفت نه مراد د 10 ذوالحجې ورځ ده، او داسې د طاق نه مراد د 9 ذوالحجې شپه ده او ورځ مراد ده. بیا الله تعالی د دغه
قسم خوړه بیانولو مقصد دا ده چې انسان خپل معامله په خپل ځای باندې کوي او داسې الله تعالی د نیکو خلکو اعمال هم بیان کړي دي او د بدو خلکو اعمال هم الله تعالی بیان کړي دي. سورۃ الشمس په دغه سورۃ کې الله تعالی 11 قسمونه خوړلي دي او الله تعالی د انسان په ذات کې د نیکی ول صلاحیت هم اچولې ده او الله تعالی د انسان په ذات کې د ګناه ول فطرت هم پیدا کړی ده او الله تعالی ګوري چې کوم یو انسان داسې ده چې هغه نیکی ول کار اختیار کړي د ګناه نه ځان بچ کړي چې هغه جنت وګټي او کوم کس ته چې هغه د نیکی ول کار پریږدي او د ګناه ول کار وکړي او د جهنم ته ولاړ شي. نو الله تعالی دا ټولې خبرې دلته بیان کړي دي. مخکې الله تعالی د قوم سمود، قوم عاد دغه د سرکشي چې کوم انجام الله تعالی هغه هم بیان کړی ده. سورۃ الضحى په دغه سورۃ کې ام جمیل چې هغه د ابو لهب خزوه دغه خبره بیان کړې ده. دغه نبی علیه الصلاه والسلام ته ویل چې خپل پروردګار عالم پرېخې. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي وای ای پیغمبر ته ما کله هم نه پرېخې زه د تا ناراضي یم او الله تعالی تا کله هم نه پرېږدي. سورۃ التین په دغه سورۃ کې الله تعالی 4 قسمونه خوړلي دي او د انسان د تخلیق خبره هم بیان کړې ده. وای انسان مخکله هم پیدا کړی ده، طاقتور مې هم پیدا کړی ده او بیا چې کله انسان بوډا شي د عمر زیات شي بیا د طاقت هم ختم شي او د چې کوم کښلوالی ده دا هم ختم شي. بیا الله تعالی داسې ټول دا خبره بیان کړې ده وکه یو انسان په دنیا کې نیک اعمال کوي په د کوم چې د ژوند ده کوم د ځواني ده د ځواني په دور کې چې کوم دی اعمال کوي بیا چې کله دی بوډا شي د طاقت ختم شي اعمال دی نشي کولای بیا الله تعالی به طور پنشن د اعمال جاری کی چې دی بوډا هم وی کار نشي کولای الله تعالی بیا هم دیتا د یغه ثواب ورکوي. سورۃ العلق دلته الله تعالی د ابو جهل سرکشي او د بدبختی بیان کړی ده. ابو جهل به نبی علیه الصلاه والسلام ته په حرم کې د لمانځه اجازه نه ورکاو. نبی علیه الصلاه والسلام هدایت ورکاو او نبی علیه الصلاه والسلام دلته صرف د تقوا حکم ورکاو خو دوی بیا هم نبی علیه الصلاه والسلام ته په حرم کې لمانځه اجازه نه ورکاو. الله تعالی دلته دا خبره بیانوي وای ته دته وایه کچیر د خپل خبرې نه باز نشي راوړل ته موږ ډېر سخت عذاب ورکاو او داسې بیا الله تعالی د خپل محبوب سره د محبت اندازه وګوري وای ای د ما محبوبه ته سجده وکړه او ما ته رانږدې شه. بیا مخکې بل سورت ته سورۃ القدر په دغه سورت کې الله تعالی یو شپې ذکر کړی دا انا انزلناه فی لیلة القدر. الله تعالی ټول قران کریم د لوح محفوظ نه د دنیا اسمانو ته د لیلة القدر په شپه باندې را نازل کړی دا او بیا په 23 کالو کې د لیلة القدر نه د نبی علیه الصلاه والسلام په ذریعہ باندې د جبرائیل امین په واسطه سره په 23 کالو کې لګ لګ الله تعالی را نازلاو او دا شپه د رمضان مبارک په اخیری لسو تا شپو کې د یو شپه راځي خو د دغه تعیین نشته چې هغه به 21مه یا 23مه به یا 25مه به بهر الله تعالی دا په یو شپه کې هم دا را نازلولی شي. بل دا سورۃ البینه په دغه سورت کې الله تعالی د یو خلکو تذکره بیان کړی دی چې کوم خلکو نه الله تعالی راضي ده خاص کر صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین رضی الله عنهم ورضوا عن. الله تعالی بیانوي وای دوی هم د مان راضي دي او زه هم د دینه راضي یم خوشاله یم. سورۃ العادیات په دغه سورت کې الله تعالی د یو اسانو تذکره دی یو قسمونه خوري وای هغه چې کومه تاسو ساتي او په ډیر مشکل وخت کې هم د خپل ځان ته خطر پیش کوي خو د تاسو بیا هم حفاظت کوي. وای انسان څومره ناشکر دی چې هغه د ما خوري د ما خوراک خوري خو بیا هم د ما ناشکری کوي او د بیا هم د پکار د تداسي و چې د ما شکریا ادا کولای چې الله تعالی مونږ پیدا کړی او بیا الله تعالی مونږ لوی کړلو الله تعالی مونږ ته سارا واچوله او بیا دا ټول د مونږ چې نن سبا کارنامې دي دا ټول الله تعالی د وجه نه مونږ هر شی خورو خو د الله تعالی خورو الله تعالی مونږ ته راکړی ده خو الله تعالی دا خبره بیانوي و انسان بیا هم دومره ناشکر ده چې خوري دی ما خدای دی ما اطاعت بیا هم نه کوي. سورۃ القارعه په دغه سورت کې الله تعالی د قیامت د ورځې اعمال بیانوي وای د قیامت پر ورځ به کوم انسان نیک اعمال کړی وي د قیامت پر ورځ به دغه نامه اعمال وزنی وي او د نیکی اعمال به د زیات وي او کوم کس چې په دنیا کې غلط کارونه کړي ګناه کاری کړی وي بیا به د اعمالو هیڅ بوج نه وي بلکې د چې کوم غلط اعمال دا بالکل حل کوي او دا خبره هم بیانېږي چې قیامت پر ورځ به اعمال تلل کیږي ګڼل کیږي بنه
الله تعالی به د انسان اخلاص ته ګوري، د انسان خشوع ته، دا ته به ګوري او دا ته به نه ګوري چې انسان اعمال څومره زیات کړی ده، بلکې پاک به صرف اخلاص ته الله تعالی ګوري. بل صورت ته سورۃ التکاثر. په دغه صورت کې الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي کوم نعمتونه چې ما درکړي دي دغه نعمتونه په غفلت کې مه راځه. داسې نه وي چې دا نعمتونه تا د ما د لارې نه هم بالکل ختم کړي. سورۃ العصر الله تعالی دا قسم خوړلی، دا خبره بیان کړې ده، وایي کامیاب د هغه انسان چې د عقیده ټیک وي او د اعمال د سنت مطابق وي، او کامیاب د هغه انسان چې هغه خلکو ته د عقیدې او د نیک اعمال دعوت ورکوي. او که چیرته په دغه باندې نیک اعمال په دعوت باندې د عقیدې په بیانولو باندې تاسې ته داسې مشکل هم راشي، بیا به هغه په روغه ټنډه باندې تاسې برداشت کوئ. سورۃ الفیل. په دغه صورت کې په مکه مکرمه باندې چې کوم ابرهه لشکرو دوی حمله کوله، بیا داسې الله تعالی ابابیل مرغه د دی راولېږه او د دوی په خولو کې او داسې په منګولو کې کاڼي ورکړل، او بیا دوی په دغه قوم باندې حمله وکړه او دوی باندې عذاب را نازل کړ، دوی ټول تباه او برباد شول. دا کاڼی مونږ په اصطلاح کې خدا ته ببرکاڼی وایي، نو الله تعالی د دغه په ذریعه باندې دا قوم ټول ختم کړ. مختبل صورت ته سورۃ الکافرون. په دغه صورت کې الله تعالی د توحید او د شرک، ایمان او کفر او داسې حق او باطل په منځ کې فرق کړی ده. مختبل صورت ته سورۃ الله. په دغه صورت کې الله تعالی د نبی علیه الصلاۃ والسلام دشمن ابو لهب او د ده چې کومه ښځه وه د یو غلط انجام الله تعالی ټوټل بیان کړی ده. او وایي کوم کس چې په دنیا کې نیک اعمالو کې دا سړی کامیاب ده، او کوم کس چې په دنیا کې غلط اعمالو کې د ګناه کارونه کې دا سړی د همیشه لپاره ناکام ده. بل د سورۃ اخلاص په دا کې الله تعالی د توحید بیان کړی ده، او بل د سورۃ الفلق او سورۃ الناس. په دغه صورت کې الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، وایي انسان ته پکار ده چې انسان د جناتو نه او داسې د جناتو او د انسانانو د شرور نه د ځان بچ کړي. او کوم یو کس که دا غواړي چې زه د جادو نه بچ شم، بیا د دی هم د الله تعالی پناه کې ځان راولي، او که کوم کس دا غواړي چې زه د جناتو د شر نه بچ شم، دا بیا هم د الله تعالی پناه کې ځان راولي. نو دا د ټول قرآن کریم خلاصه بیان شوله. په هر کلیپ کې د یوې سپارې خلاصه ما بیان کړې ده، په دوه ژبو کې ما بیان کړې ده. یو خو عام پښتو ده، په دې پښتو کې د پېښور ژبه، افغانۍ او عام پښتو دا ټولې ما مکس کړې دي. خاص د یوې ژبې تعین په دې کې نشته، او په دې کې د خلک ګیله هم نه کوي چې دغه کومه ژبه وایي. نو بنیادي د مونږ بیانولو مقصد دا ده په داسې مختلف قسمه ژبو کې چې په دې کې د پېښور والا هم په دې ژبه باندې پوه شي، او افغانۍ کس هم په دې ژبه باندې پوه شي، او عام چې کوم پښتو وایي خلک دا ټول په دې ژبه باندې پوه شي. د یوې ژبې تعین مونږ خاص په دې کې نه ده کړی. او بل دغه ټول د قرآن کریم خلاصه او داسې د مونږ دغه نشستونه په دې ژبه باندې هم د وزیرۍ ژبه، کوم چې وزیرستان خلک د هغو دپاره یا د بنو خلک د کرک والي چې وزیرستان په ژبه باندې پوهېږي، هغو دپاره هم مونږ دا ټوله د قرآن کریم خلاصه دا په ترتیبوار بیان کړې ده. نو ما ته هم دعا کوئ چې الله تعالی مونږ ته د نیک اعمالو توفیق را نصیب کړي، او دا کوم قرآن کریم خلاصه چې مونږ بیان کړې ده د الله تعالی په دربار کې دا قبوله شي. او استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاسگھمن حفظه الله د دې لپاره هم دعا کوي چې الله تعالی د شریرو د شیطانت نه په حفاظت کې وساتي، الله تعالی د عافیت او ژوند ور نصیب کړي، او الله تعالی مونږ تاسو ته په دغه ټولو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.